سلامونه ملګرو، امید لرم ښه او جوړ به وئ. زه له کوم نوی اپډیټ دی هغه درسره شیر کوم. ملګرو، پایدار امن دپاره په کوهاټ کې یوه اهمه جرګه تیر شو، یوې هفتې نه روانه دی. څه هغه نن شپږمه یا اومه ورځ ده چې نن هم د شیعه سني کوم ممایدین دي هغوی نن مذاکرات شوي دي، کوم سرکاري خلک دي. دا کسان لاړ به 15 ورځې یا 6 ورځې مخکې پایدار امن دپاره او لکۍ کې امن راوستلې دپاره هغوی بار بار کمشنر سره GOC سره او د سرکاري کوم کمیټه د هغوی سره د هغوی مذاکرات او ملاقات کیږي او امن دپاره د دوی کوم کوششونه دي هغه جاري و ساري دي. بیګا پورې څه اپډیټ و هغه مو تاسو سره شیر کړي وو. نن کوم اپډیټ دی، نن هم جرګه شوي دی په کوهاټ کې کمشنر آفس کې. چې هغه کې کمشنر کوهاټ RPO دین علاوه نور کوم ذمه دار کسان هغه هلته موجود وو او پایدار امن دپاره او لکۍ بهترۍ دپاره ډېرې اهمې او ښې خبرې شوي دي. چې هغه باندې د شیعه او سني اتفاق هم شوی دی او حکومت طرف ته هم نن داسې اپډیټ راغلی دی چې جواب ښه راغلی دی. بیګا پورې کوم حالات و هغه ټیک نه و، ولې چې حکومت یوه طرف ته خپله ناکامۍ چې کوم دی هغه نه تسلیموي، بل طرف ته خپل کوم ملبه دی هغه په ممایدینو باندې چوي یا په شیعه او سني باندې چوي. خپله کومه ذمهدارۍ دی هغه یې اوسه پورې صحیح طریقې سره نباه نه کړله. نو بیګا حکومت طرف ډېرې سختې خبرې کوم مشران دي چې هغه کې قدرمن مشران دي هغوی ته شوي وي. هغه نه بعد بیا هغوی یوه ټیمه پورې نظربند هم شوي وو. داسې نظربند نه و چې یا جیل ته یې چولي یا بل څه. بهرحال داسې اپډیټ راغلی و دا کوم ذرایعو نه چې کوم دي داسې خبرونه راغلي وو. نو نن هم ډېره اهمه جرګه شوې وه، خبرې ښې طرف ته روانې دي، انشاءالله کامیابۍ طرف ته روانې دي او لکۍ امن امان بحالولو دپاره کوم قدمونه دي هغه ښه روان دي. نن خو څه حتمي فیصله نه وه شوله، خو سبا 10 بجو ته جرګه بیا ملتوي کړي دی. یوه حساب سره افسوس خبره یاده ده چې نن شپږمه اومه ورځ دی، اوسه پورې څه حتمي فیصله نه وه شوه، نه روډ کلاو شو، نه میډیسن راغلل، نه شای خورنوش یا نور کوم شیان دي هغه تر اوسه پورې نه راغلل. ویلې چې نن 65-66 دن دی چې دا کوم لارې دي هغه بند دي، نو خلکو ته ډېرې زیاتې مسالې دي. نو جرګه یې چې کوم دی هغه یې سبا ته پوسټپون کړی دی. سبا کوم جرګه کېږي هغه کې به حکومتي کومه کمیټه جوړه شوې ده چې هغه کې وزیر اطلاعات، وزیر قانون، صوبایي حکومت، RPO، DIG، کمشنر کوهاټ او چیف سیکرټري دا به هم کې موجود وي او سبا به جرګې ته یوه حتمي فیصله دوی کوي او کیدای شي تحریري فیصله وکړي. نو انشاءالله حالات به یوه ښه طرف ته ځي. تاسې پرې امید اوسئ انشاءالله مشران چې کوم دي چاهې هغه شیعه دي که هغه سني دي لکۍ بهترۍ دپاره دوی کوم کوششونه دي هغه روان دي او قوي امکان دی چې لکۍ کې چې کوم امن دی هغه بحال شي او معاملات کوم زندګۍ دی هغه بحاله شي او خپل کوم معمول په مطابق کومه مو زندګۍ تېروله هغه به هغه بحاله شي. مهرباني.